یا به د ملګري ټیزه چولی کني بل آواز بس دقه د قرآن آواز دی بل آواز نه راځي چاله دی سورة الشورى کې الله فرمایي والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم منځ کې مشوره شته الګ زه حیران پاتې مسلمان دین دی روان کم طرف ته دی زه خلکو نه دا ګیله کوم چې زما دا خبرې واورې زما ملګرتیا لا نه کوي مطلب دا دی اوس هم دا قرآن ستا نه دی خوښ الله تعالی چې څومره حکمونه را لېږلي دي مسلمان لګیا دي بدلوي اول د آیت ترجمه وره بیا درته بدلون بیانو الله تعالی فرمایي والذین استجابوا لربهم هغه خلق چې څوک د الله په آواز باندې لبیک وایي هغه څوک چې د الله په آواز لبیک وایي د الله آواز چرته دی دا قرآن د الله آواز دی برانه نور آوازونه نه راځي تاسو ته چې پیران ویلي دي چې داسې آواز راغی یو بزرګ روان و هاتفي آواز راغی غیبي دا شیطانی آوازونه دي دا دغه قرآن د مقابلې دپاره دا واقع جوړې شوي داسې بزرګ روان و غیبي آواز دا ثابتول غواړي چې کني قرآن نه سوا هم غیبي آوازونه شته قرآن نه سوا بل آواز یا به درنه باد تلي وي خپل یا به د ملګري ټیزه چولی کني بل آواز بس دقه د قرآن آواز دی بل آواز نه راځي چاله دی الله فرمایي والذین استجابوا لربهم هغه څوک چې د الله په آواز باندې لبیک وایي نو څه شی به کوي واقاموا الصلاة د الله تعالی د قوانینو د اطاعت نظام قائم کی دینه جوړ کړه چې څوک د الله په آواز باندې لبیک وایي هغه مونځ بس چې مونځ کی بس مزه خبره ختم نظام اقتدار بل خبره کو جماعت د چا کور دی جواب خورا کوي یار جماعت د چا کور دی تانا د چا کور دی د سرکار زور په چا کې ډیر دی نو کم قوم کې چې الله کمزور او مخلوق زورور وي مسلمانی لکه سوچ وکړه په کم قوم کې چې د الله کور کمزور او د مخلوق کور زوروري دا مسلمانی وي کنه دا حال دی الله تعالی فرمای واقاموا الصلاة دې چې د الله په نظام د الله په حکم باندې څنګه لبیک وای نو اول کار دا دی چې د لبیک دې ته نه وایي چې ته وایي چې یا الله زه تابعدار یم الله وی واقاموا الصلاة دا به نظام اطاعت الهی قائم کی وامرهم شورى بینهم او د دې نظام د چلولو کار به دوی په مشورې سره کوي چې دینه داش مشوره مراد ده یره دې پیازي وکم یې کی کو روټه به کله خورو یو خړوس به پاتې خبرې به وکړي بل خړوس به پاتې دا چېرته په قرآن و سنت کې شته چې پیغمبر داسې کړي مسلمانه کم خوا لاړې سره د دې چې قرآن دې موجود دی ورته لاړې ګمراه شي وامرهم شورى بینهم نو په منځ کې مشورې تغذیه کې ده ولې اقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم معلومیږي چې صلات نه مراد منځ نظام اطاعت الهی مراد ده هر هغه نظام د الله چې پغې کې تمام حکمونه د الله دي منظم پکې یو حکم دی دام کوه چا نیولی ټوله شپه ودرېږه خدا نور خم کوه کنه بله خبره